बिगड़ गया वो बाग जिसके लाकमाली थे मलगुरो ځکه په کوم ځای کې ولاړې ما دا هغه ځای دی چې ډېر د افسوس مقام باندې دا خبره مونږ کوو او زړه مو ډېر نن دردلی زړ دی پېښور یونیورسټۍ چې کوم دی بوټانیکل پارک ته مونږ وایو په بوټانیکل ګارډن په نوم باندې چې کوم یادېږي ازاخیل کې کوم دی ملګرو نن هغه چې کوم دی کې یو څو کاله مخکې دلته ډېر وداني وه آبادکاري وه ښایسته ګرینلیټي وه یو داسې دغه وه چې ټول ایشیا کې پاکستان ملک پاکستان کې خداداد نه علاوه په ایشیا په ټوله ایشیا کې یو نوم بوټانیکل ګارډن په نوم باندې یادېدو چې هغه کې د طالب علمو دپاره پېښور یونیورسټۍ دپاره زیر اهتمام چې دا علاقه وه هغې کې که مونږ ګرین هاوس په کتو د لاکونو روپو د کروڑونو په هغې کې ګرین هاوس و فش تالاب به ټویلونه پکې وو هغه ډکي پکې وو چې مونږ هغه وخت کې به دلته کوو چې په لاکونو په هغې به قیمت و د هغه یو ډکي به چې کوم دی نباتات باغ به چې ویلې په لاکونو روپۍ به د هغې قیمت و خو ملګرو هر څه لاړل تباه برباد شول نن تاسو وګورئ په دې ټول دغه باندې ویراني ده ډېر زیات افسوس مقام لرو دا د چا د لاسه دا ولې وشول ملګرو ټول دنیا ته پته ده چې د دو ادارو په منځ کې چې کوم ټسل شروع شوی و کوم ټسل و هغه ټسل په وجه باندې د دې غټ نسخان زموږ قوم ته د دې پارک نتیجه کې ورسېدو اربونه روپۍ تباه برباد شي په دې پارک باندې لګېدلې وي بوټانیکل ګارډ باندې اربونه روپۍ لګېدلې وي دا یو صحتي مقام هم یو دغه تفریحي مقام وسره یو تعلیمي درسګاه هم وه چې هلته به هلکان د پېښور یونیورسټۍ هلکان به راتلل او هلته به یې زده کړه کوله نباتیاتو باندې به کوم ریسرچ کېدو په زراعتو باندې کوم ریسرچ کېدو هغه به دلته کېدو په هغه پارک کې به کېدو دلته یو ښایسته پارک بل و چې دا منفرد پارک باید ویل شو قرآن کریم چې کوم ګارډن و هغې کې به هغه ډکي وو چې کوم د قرآن مجید چې کوم ذکر پکې شوی هغه ګارډن دکې وو هغه ګارډن کې هغه ډکي وو څه پکې داسې وو چې هغه نایاب وو په دنیا کې نایاب وو خو په دې ډکي په دې ګارډن کې هغه د دو ادارو په منځ کې ټسل چې کوم نسخان وشو هغه نسخان وشو هغه ځاله وشوه داسې دغه کېږي نسخان وشو چې نن هغه نسخان یو الحمدلله یو ښه طرف ته روانه ده دا پارک بیا د پېښور د معزز ججان چې کوم دی په هغې سمو اکشن اخیستی او په هغې باندې کیس چې کوم دی نن هغې په نتیجه کې نن ضلعي حکومت او بیا د منځ کې یو کېناستل او پېښور یونیورسټۍ ته دا پارکې حواله کړو هلې ځلې پکې شروع څنګه تاسو وګورئ مالیان پکې بیا راځي او بیا به هلې ځلې ګورئ بوټو ته بیا لغه ورکړل او هغه یو کال چې مخکې چې کوم دلته د ځنګلو یو بیابانو نن هغه بیا د آبادکارۍ طرف ته یو روان سیستم شروع دی خو وسایل نشته افسوس لرو وسایل ځکه نشته چې کوم دلته ټویل نه و هغه ټویلونه تباه برباد شول اوبو سیستم لاړو د بجلو سیستم ټول مکمل ختم شو هر یو شی دلته اوران ویجاړ دی نن هغه پار چې کوم دی نن بیا د زیرو نه بیا روان دی پېښور یونیورسټۍ اهلکار چې کوم دی نن بیا راځي نن هغه دغه ته او هغه بیا آبادکاري کې شروع دي بیا آبادکاري پکې شروع ده یقینا تاسو ګورئ د پېښور اهلکار چې کوم دی یونیورسټۍ اهلکار لګیا دي هلې ځلې کوي خو خپل محدود وسایل سره لګیا دي ملګرو سوال به موږ دا نه کوو سوال دا پار چا دغه کړی دی چاو ته غټ نسخان ورسېدو ځکه زموږ په نوښار کې داسې تفریح نو دا واحد یو تفریح پارک یو دغه چې جناب باغ چې کوم دی هغه ډېر دغه یو ورسره دا ذاخیل ډبل ټول ایته ته ما چې ویلې چې ایشیا کې د ملک خداداد نه علاوه دا په ټول ایشیا کې چې کوم دی نمبر 1 پارک و تا به سرچ ورکو بوټانیکل پارک وتا تو راغل نن بیا ته ما څنګه ویلي الحمدلله نن بیا د پېښور یونیورسټۍ دا سلسله شروع شوې ده او هغه بیا هلې ځلې په دې شروع کړي دي خو ملګرو وسایل ورسره نشته څه لګیا دي د های کورټ معزز ججانو په حکم باندې لګیا دي دې کې هلې ځلې شروع کړي دي بیا وداني طرف ته یو شی روان دی ښه طرف ته روان دی یقینا موږ خوشحاله یو موږ چې کله روډ باندې کتل نو موږ د خپل د نوښار جړل نو به سوال نو به کولو چې دا پارک چې 200 جریبه بار دا پروت دی خدای دپاره دا آباد کوي د دو ادارو منځ کې چې کوم ټسل شروع
کم د دې عوامو له کم نقصان ورسېدو ازاله پکار دی. نن هر طرف ته وداني روانه ده، هر طرف ته آبادکاري روانه ده، خو افسوس زمونږ ازاخیل بوټانیکل پارک چې کوم هغه د یو ویران طرف ته روانو. د ولې روانو؟ نه د وسایل کم یو، نه دلته د نور څه جګړه وه، نه د لنډ مافیا دلته جګړه وه. دلته اداره دلته صرف د 2 ادارو په منځ کې یو ټسل و، د ضلعي حکومت او د پېښور یونیورسټۍ. الحمدلله نن هغه شی ختم شو، نن بیا هغې کې آبادکاري شروع شوه، خو بیا هغه شی چې جوړېږي او هغه له وسایل پکار دي، هغې له دومره اربونه روپۍ پکار دي، نو بیا هم خو موږ خوشحالېږو چې ځه چلو یو دیر دوست آیر دوست یو شی شروع دی. نن زمونږ ماماګان چې کوم دي، زمونږ مالیان صاحبان چې کوم دي، هغه پار چې کوم دی بیا چونی ورکې وله او بیا هغه لګیا دی کېږي. زمونږ اے ډي سی صاحب چې کوم ده، مس وزیر چې کوم دی هغه پکې لګیا ده، هلې ځلې پکې شجاکاري یو مهم شروع کو. او دا هغه بنجر ځمکه چې کوم ده، هغه بنجر شوي وه 15 کاله کې چې کوم بنجر ځمکه شوي وه، هغه نن بیا هغې کې د ګلونو کرې شروع کړی دی. او یقینا دا ګلونو دا کار چې کوم دی، دا زمونږ د دغه لپاره د نوي نسل لپاره یو ښه نوید به راوځي. او موږ امید ساتو د پېښور د یونیورسټۍ نه چې هغه یې ټیک شوه، دې وخت کې مالي بحران سره هم شکار دي، خو موږ ماینه دا لغه کوو چې خدای لپاره دغه پارک هماغه شکل ورکوي چې کوم شکل دی نه مخکې څو کاله دلته کې و. دلته که موږ ګرین هاوس ذکر وکړو چې د کروڑونو روپو ګرین هاوس و، چې هلته به زمونږ هلکان راتلل، هلته به زمونږ سټوډنټان راتلل او هلته په هغې به ریسرچ کولو، د ماتیاتو په هغه باندې به ریسرچ کولو. او دا هم ورسره موږ وکړو چې کوم دلته قرآني ګارډن و چې دا په ټول ایشیا کې نمبر 1 ګارډن و، د قرآن ګارډن چې کوم په نوم باندې یادېدو، یقینا هغه د بهۍ لپاره هم کار وکړي. دلته زمونږ د فش ذکر وکړو، د فش تالاب ذکر وکړو چې یقین نایاب دغه و. موږ به چې کله ته راغلو موږ ته به دلته دغه کولو، دغه به کولو، بریفینګ به راکولو، بریفینګ به چې هغې کې یو ډکې چې کوم دی د لاکونو روپو هغې کې دلته ډکي وو. نو امید ساتو چې انشاءالله دغه شان د بیا یو بادکاري یو دغه ښه طرف ته به دا سیسټم د پېښور یونیورسټۍ چې کوم دا هلې ځلې شروع کړي دي، یقینا دا د قابل دید دي. او موږ امید ساتو چې ای به دا پارک چې کوم دی بیا هم هغه شان زمونږ دغه لپاره به د نوي نسل لپاره هغه شان دغه کې آباد کړي څنګه چې دا څو کاله مخکې آباد و. ډېره مهرباني جي، والسلام.